الله په آخرت کې به خلک یو نیکی پسې ترسګي، یو نیکی پسې. او رسول الله فرمایي قیامت په ورځ باندې به انسان یو کم سل نیکی، یو کم سل نیکی، رب ورته فرمایي 100% نیکی راوړه جنت ته به داخلېږي. یو کم سل نیکی به وي. مونږ ته خو نیکی ډېره عام ښکاري. 900 کالو عبادت دا خو ډېره لویه خبره ده چې یو معمولی ثواب یې او زما او ستا په هغې باندې وس برشي باید چې ما او تا نه پاتې نشي. یو نیکی به ورسره نی. رسول الله فرمایي ګرځي به، کله به یو ته وایي چې ماله یو نیکی راکړه، کله به بل ته وایي چې ماله یو نیکی راکړه. ځکه جنت داسې ځای دی چې پوره په 100% باندې به داخلېږي. 99% او په 97% کې به ته ګرځي میدان محشر کې او خلکو نه او دوستانو نه، مور او پلار نه، کته زبې پلار نه وخلمه، زبې مور نه وخلمه، زبې هغې بچي نه وخلمه چې دنیا کې ما ته ګرانو، ما یې پرورش کړی دی. هغه خو خدای پاک خبره ختمه کړې ده. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی. الله فرمایي قیامت داسې ورځ ده پلار به د زوی نه تختی، زوی به د پلار نه تختی، مور به د لور نه تختی، لور به د مور نه تختی، رور به د رور نه تختی، رور به د خور نه تختی، خور به د رور نه تختی، خور به د خور نه تختی. رب کائنات فرمایي په دغه ورځ باندې هیچا کې هم دا جرأت نشته چې خپله نیکي راوخلي او تاله یې درکا. څنګه به درکوي چې هغه په خپله باندې محتاج دی، هغه خپلې نیکۍ او یا پرسنټ دی یا 80% دی یا 90% دی، تاله به څه نیکۍ ورکا. دی وجنا الدنیا مزرعة الاخره. رسول الله فرمایي دنیا دا د آخرت دپاره کروندې ځای دی، کرونده. دلته کرونده وکړه، هلته به رب کائنات دله میوه او فصل درکوي. خپل محنت وکړه، دا کس به ګرځي، یو نیکۍ پسې به ګرځي، یو نیکۍ پسې به ګرځي. رسول الله فرمایي ډېرو خلکو ته سوالونه زارئ، اخر کې به وایي چې په یو کس باندې راشي ورته ووایي چې ماله نیکي راکړه، هغه کس به له نیکي ورکړه ډایرکټ. دا کس به حیران شي چې دومره خلکو ته ما سوال وکړه، خپل پردي پکې تیر شو، مالی نیکی را نکړه او دغه صاحب مال نیکی را کړه. تپوس به تر وکړه چې ستا ولې مال نیکی راکړه؟ دا خو ډېره سخته ورځ ده، په دې ورځ باندې خو خلک په خپله باندې محتاج دي. وی چې دی به ورته وفرمایي چې ستا یو کم سل نیکی دي، یو نیکی ته د ضرورت دی، او زما یو کم سل ګناهونه دي، یو کم سلو نیکیو ته مې ضرورت دی. کم از کم که زما کار نه کېږي دا نیکي والا ستا کار خو به په هغې باندې وشي کنه، ته خو به جنت له لاړ شي کنه، ته خو به پوره شي کنه. رسول الله فرمایي دغه ټوله قصه به زما رب ویني، ما رب یې ګوري. وی چې کله چې دا یو نیکي دغه صاحب دله ورکا، وی چې فرشتو ته به رب کائنات وفرمایي دواړه مې وبخل، دواړه جنت ته داخل کړی، والله دغه بنده نه زه زیات غیرتي یم. رب فرمایي دغه بنده کې چې دومره غیرت دی چې یو نیکي په سخته ورځ باندې ورکولی شي. مړه زه خو رب یم، ما دوی پیدا کړي دي، دی یو نیکی ورکولی شي، ما ورته یو کم سل ګناهونه معاف کړه، دواړه جنت ته داخل کړی. والله زه دغه انسان نه زیات غیرتمند یم.